اردو کې هم کوم اسونه صحافیان ملګري چې دي د دې ډېره زیاته شکریا ادا کوم په دې دونه سخته ګرمۍ کې او دا دونه قیمتي دغه کې هغوی خپل ټیم وویسته او زمونږ یو شارټ نوټس باندې د پولیس یو عام کارکردګي هغې په سلسله کې راللو نو ستاسو ډېر شکرګزار یم ډېره مننه نن چې کومه پولیس چې کوم ازاخیل پولیس کومه کاروایي کړې ده د هغې د تفصیل نه تاسو خبروم مختلف ټیمونو کې موږ سره داسې 4-5 اف آی آر هم شته دی چې یو 2 کیري ډبې د نوخار ډسټرکټ نه یو د شورو منډۍ نه تلې وه 2 تلې وې 2 د شورو منډۍ نه تلې وې او یو د پبون هم تلې وه داسې د الټو موټر هم تلې وې سچو ازاخیل او دا زمونږ ټیم چې دی تفتیشي او مونږ مشترکه په هغې باندې ډېره د زمونږ د ډي پي او صاحب په وینا باندې پای کې دا ټیم جوړ شو او هغوی په دې باندې شپه تر ورځه کار شروع کړ نو اخر او اول هغوی یو کارلپټر دی چې اجمل ولد مثل خان محله قدرت آباد پړانګ 400 چې دته ورسېدو او د ګرفتاري په عمل کې راله د ده په نشاندهی باندې چې کوم دغه دی ریسیور چې کوم الټوګانې یا کوم ګاډي چې به دي د دې ځای نه لیفټ کړه دی اجمل به لیفټ کول نو هغه به یې دی واجد ولد زیارت ګله چې دا د اتمانزو 400 دی او بیا به د دې نه مخکې د دې ډسپوزل دوی کوو ډسپوزل یې دا دی چې د دې ګاډو باډیانې به یې په بل ګاډي واچولې یا به یې دوی ته راشو ویلډ کړله نو د دوی په نشاندهی باندې مونږه 3 کیري ډبې چې د هغې کې کم چې ټوټې شوي دي د هغې قیمت چې کم دی دا دی ستاسو مخې ته پروت دی 12 लाख روپۍ او دا 6 ګاډي د دوی نه برآمد 8 ګاډي د دوی نه برآمد دي 6 الټوګانې دي او 4 کیري ډبې دي عمده کارکردګي چې ستاسو مخې ته مونږ پیش کړله ډېره مننه مهرباني یہ دونوں ضلع 410 سے ہے اور یہ ایک جو ہے یہ پشاور میں رہائش پذیر ہے اجمل کا لپٹر جو ہے نا اور یہ دونوں 410 کے ہیں اچھا سر یہ بتائیے کہ نوشہر